اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما أفضل الصلواتك. باب الأسامي. عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما دعوت هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي متفق عليه. مخکی باب بیان شو د خندا په باره کې باب داغینه باب بعد تاسو ته چې باب راوړي باب د اسامی دی. اسامی دا د اسماء او جمع ده. اسامی او اسماء دوانه دا داسې الفاظ دي چې دا جمع ده او مفرد د دې اسم راځي. او تاسو ته معلومه ما مخکې دا خبره کړې وه چې درس کې زنانه او نارینه نه خو چون کې د زنانه او درس په ترتیب کې لږ جدای نو صرف دومره یاد وساتئ چې زمونږه معاشره چې کم طرف ته واوړي نو هغې طرف ته به انسان نه بیا اورېده پکار وي. د هغې اسان مثال د زه درکړم په کور کې چې کله ښځه جارو نه وی او میلمانه راځي نو سړي له پکار دی چې په خپله باندې جارو وی. او یا زه خلکو ته مثال په اسان ترو باندې داسې ورکومه چې زمونږ د ملک چې کوم عهدهدار مقرر دي چې تاسو د بازار صفایي کوئ کاغذ غاړې ته کوئ یا نه غاړې ته کوئ نو عوامو له پکار دي چې په خپله باندې ورشي او کاغذ غاړې ته کې په خپله به د دې ملک نه ښایسته پاک وطن جوړ شي. ځکه دا ګندګي څوک کوي؟ ګندګي کوو عوام منګه او صفاکۍ به راله حکومت. نو اسلام یو مکمل باضابطه دین دی او د نوم په باره کې د دې ډېر غټ اهمیت دی. ځکه انسان چې کله پیدا شي حدیث مبارک کې دا راځي دا مخکې دا حدیث ویلی شوی په کتاب النکاح کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته څه فرمایي من ولد له ولد د چا چې بچی پیدا شي فلیحسن اسمه اولنی نمبر حق په والدینو باندې دی ښایسته نوم ورته کیږي و ادبه تعلیم او تربیت یې وکړي او بیا چې کله دی بلاغت ته ورسیږي نوجوانۍ ته نو چې دته نکاح وکړي دې نه بعد د بچي خپله لار او د پلار یې خپله لار شریعت دغه ښودله. نو اولنی شیز چې د بچي په مور او پلار حق دی هغه دی ښکلی نوم. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دور کې یو سړی عمر رضی الله تعالی عنه ته راغی په خپل بچي شکایت ولګاو. عمر رضی الله تعالی عنه یې زوی راوغوښتو نوجوان ستا پلار په تا شکایت کوي او ورته وایي امیر المؤمنین ټیک ده اول ته ماته دا ووایه چې د بچي په پلار باندې څه حقوق دي. نو امیر المؤمنین عمر ورته فرمایي چې ښکلی نوم تعلیم او تربیت کول او نکاح کول. عمر ته هغه نوجوان وایي چې دا یو هم ماته نه دی کړی دا خو په ما شکایت لګی خو د ماله په دې دریو حقونو کې یو حق نه دی پوره کړی اوس څنګه زمانه ګیلې شکوې کوي. نو عمر وفرمایل چې کوم سړی د بچي حقوق نه ادا کوي دا نو به ماته په خپل بچي باندې بیا اعتراض نه راوړي. نو دا نوم د بچي حق دی او قرآن نوم دی بچي ته کېښودو نو د عمر رضی الله تعالی عنه د قضا مطابق به قاضي ستا په حق کې فیصله هم نه کوي تا د هغه حق وال دی. برحال تفسیر به دلته کوو. انس د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غلام دی خادم دی. دا خبره مخکې مونږ بار بار ذکر کړې وه چې انس رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام ډیر خدمت کړل او خاص خادم حسابیږي. دا فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ کان النبی صلی الله علیه وسلم په سوق نبی علیه الصلاۃ والسلام په بازار کې و فقال الرجل یو سړي आवाज وکړ چې یا ابا القاسم نو فالتفت الیه النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ورته مخ ور واړو فقال وی فرمایل انما دعوت هذا ما تا ته आवाज نه دی کړی انما دعوت بشک ما دعوت ور کړل هذا دې کاسته می کړل تاسو ته می نه دی کړی د الله نبی. فقال رسول الله علیه السلام فرمایل سمو باسمی زما په نوم باندې نوم تاسو ږدئ یعنی محمد زما نوم دی تاسو دا ږدئ ولا تکتنو بکنیتی او زما په کنیت باندې تاسو کنیت مږدئ. بخاری مسلم کې دا روایت راغلی. درې شیزونه راځي یو اسم چې موږ ذکر کوم لکه زینب دا نوم دی د یوې زنانه د یوې طالبې دا ورته مور او پلار د دې د پیدایش په دوران کې دا نوم ایښودی دی نو دې ته وایي اسم. دا حق دی د مور او پلار چې ښه نوم بچي ته کیږي. او دویم دی لقب ورته وایي کم چې دې ته په معاشره کې ورکوي خلکو
لکه مثال په تور باندې یو زنانه د هغې ته په معاشره کې خلک دا لقب ورکوي چې ته د دې ټول کلي امای په مور نوم باندې د هغې لقب مشهورېږي دا کېږي ښه نو دا لقب چې خلکو ته میلاویږي او یو کنیت دی چې هغه پلار د خپل لور یا زوی په نوم پسې ږدي او په دې باندې مشهور کیږي د ابوبکر صدیق خپل نوم عبدالله دی لیکن نامه ورته ابوبکر ذکر کیږي د ابوبکر کنیت دی دغه شانتې که تاسو صحابو کې سوچ کړئ نو عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه نوم عبدالله د ابن مسعود دی دا یادې خلک ابن مسعود باندې یعنی په دې باندې زیات مشهور دی په اسلام کې د دې کنیت د خودو اجازت شته او په دې باندې یو سړی د ځان پوهه کی زمونږ ډیر خلک یې هغه وایي چې نه ستا د څو پورې زوی نه پیدا شوی نو ته به ځان ته کنیت نه ږدي لکه زه ځان ته مثال په طور باندې ویم ابو ذوالنون نو تا نه دا پښتنو کې دا ښځې دي وراودانګې زر به تا تپوس کوي چې جی تا خو واده نه دی کړی تا خو کوژدن نه دی کړی د ابو ذوالنون د کوم طرف نه راغی اوس کس ځان ته وایي ابو حفص نو دا ورته وایي تا خو کوژدن نه دی کړی تا خو واده نه دی کړی هلکه کنیت دی او دا ذکر کول د دې اجازت په اسلام کې شته نو کنیت دا د واده نه مخکې م ته ایښودی شي د بچي د پیدایش نه مخکې م ایښودی شي او بعد کې م ایښودی شي اوس راځو چې د ممانعت په باره کې آیا کنیت چې کم ابوالقاسم دی څنګه چې په دغه حدیث کې راغی ابوالقاسم صلی الله علیه وسلم دا نوم ویلی کېدو دا د رسول الله په دور کې صرف من دی او کدی دور کې دي نو اول دی حدیث ته ګورئ عن جابر ان النبي صلی الله علیه وسلم قال سموا باسمي ولا تقتنوا بكنيتي فانما جعلت قاسما اقسم بينكم جابر رضی الله فرمایي د الله نبی فرمایل زما په نوم باندې نوم ږدئ سمو باسمي ولا تقتنوا بكنيتي زما کنیت مږدئ تاسو ځان ته زما د دې په شان کنیت مږدئ فإني انما جعلت بشک زه چې یم رالیږلی شوی ګرځولی شوی یم قاسما تقسیم کوونکی اقسم بینکم چې ستاسو په درمیان کې تقسیم کومه حضرت امام ابو حنیفه یعنی د احناف جماعت دا وایي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغې په زندګۍ کې د رسول الله کنیت ښودل دا منو او داسې نرمي پکې نه وه بلکې په سختۍ سمه نه اوس دور کې اگر چې داسې سخت ممانعت نشته مګر یو قسم ممانعت په دې دور کې باقي دی دې وجې نه زمونږ د مرقات شارح چې کوم شارح د شرح کوونکی د مشکات شرح مرقات مولا علی قاری رحمت الله علیه فرمایي چې راجح خبره دا ده چې د رسول الله علیه السلام کنیت د هغوی د زمانې پورې خاص دی ځکه هغه دور کې به د دې لفظ نه اشتباه راتله دا ستاسو توضیحات شرح د مشکات دا خبر لیکل اشتباه لفظ نو طالب ته در اصل ذهن کې داسې واړه واړه الفاظ نه راځي او که چېرته دا وړوکی لفظ ورته راشي نو بیا ورته ټوله مسله اسانېږي اشتباه مطلب داسې ګوره یو مثال یې درکړم بعضې خلک اعتراض کوي چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د نوم سره رضی الله تعالی عنه صاحب هدایه غلطي کړله نو اولنی جواب خو دا دی چې دا صاحب هدایه نه دی لیکلی د هغه شاګردان ورسره دا رضی الله تعالی عنه لیکل دی دویم دا دی چې دا د قرآن ثابت دی والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه څنګه چې الله د صحابه کرام په باره کې رضی الله تعالی عنه ویل داسې د تابعي په باره کې ویل صحابي چې پیغمبر یې لیدلی د ایمان په حالت کې دنیا نه تللی ایمان یې پرې راوړی د هغوی صحبت یې کړی تابعي وایي چې صحابي لیدلی د ایمان په حالت کې دنیا نه تللی د صحابي خلاف ورزي نه یې کړي څنګه چې صحابي د پیغمبر نه یې کړي نو دوی بیا دا وایي چې تاسو تمامو تابعیانو ته ولې رضی الله تعالی عنه نه ذکر کوئ نو موږ جواب ورکوو چې صرف امام صاحب ته ځکه رضی الله تعالی عنه ذکر کوو چې د هغه په نوم کې اشتباه نشته
اشتباه مطلب دا دی چې په صحابو کې یو صحابیم د ابو حنیفه په نوم باندې نشته، نو که څوک رضی الله تعالی عنہ وایي ورسه نو په خلکو باندې خبره ګډوډ کیږي نه، بلکې خلکو ته پته ده چې د رضی الله ابو حنیفه په نوم باندې صحابي نشته، نو چې رضی الله تعالی عنہ دی وای ام خلکو ته پته لګي چې د دین مراد امام صاحب دی چې تابعی دی. لکه څنګه چې علی علیه السلام ویل دا ناروا نه دي ځکه اشتباه نشته. په انبیاو کې داسې نبي نوم موږ ته نه دی معلوم چې د هغه نوم علی رضی الله تعالی عنہ، دی وجه نه که د علی علیه السلام وی نو څه ګناه نشته، اشتباه هلته نشته. دغه شانته د مریم علیه السلام که ووایو نو په دې کې هم څه ګناه نشته، دی وجه نه به کې ګناه نشته چې په ښځو کې خو نبي نه دی راغلی، نو په خلکو اشتباه نه راځي، نو چې کم ټیم کې اشتباه نه وي نو هغه ټیم کې د القاب ذکر کولی شي. نو د نبي علیه السلام په دور کې به د دې لفظ نه اشتباه راتله چې دا رسول الله ته آواز کوي که یا یو بل کس ته کوي، په دې وجه ته منع راله. اوس وخت کې دا اشتباه نشته، نو چې اشتباه په دې دور کې نشته نو تاسو بیا ابوالقاسم کنیت دا وایښودی شي. ټیک شه، دا د احناف مذهب دی. د امام مالک رحمت الله علیه قول په دې مسله کې دا دی چې د رسول الله نوم او کنیت ښودل جایز دي، په زندګۍ کې د دې نه منع او اوس منع نشته، امام مالک دا وایي. او د شوافیو د اهل الظواهر رای دا ده، هغوی په ظاهر د حدیث باندې عمل کوي، نو هغوی وایي چې په دې دور کې تاسو ابوالقاسم کنیت نشئ ایښودی. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احب اسمائكم الى الله عبد الله وعبد الرحمن. عبد الله عبد الرحمن نوم د الله په نومونو کې خوښ نومونه دي. وعن سمره بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيها ولا افلحا فإنك تقول أثم هو فلا يكون فيقول لا. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل خپل غلام ته یسار نوم رباح او نجیح او افلح دا تاسو مګدی، ولی مګدی پاین کتا چرته تفوس وک رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي فإنك تقول ثم هو فلا يكون فيقول لا. کتا چرته تفوس وک دسی چې یسار دلته شته یا داسې دی ویل چې رباح دلته شته یا داسې دی ویل چې نجیح دلته شته یا افلح دلته شته، او هغه ته په جواب کې وایي چې لا نشته. رواه مسلم وفي روایت لو قال لا تسم غلامك رباحا ولا يسارا ولا افلح ولا نافعا. نبی علیه الصلاۃ دا ولی وایي یسار چې دی ګور دینه معنی راځي اسانی، او رباح چې دی د هغې معنی ده نفع، او نجیح کامیابی ته وایي، افلح هم کامیابی او نجات ته وایي. نو اوس مثال په طور باندې تاویلو چې دلته افلح شته کامیابی، او درته وایي چې نشته، نو د دې نوم د دې معنی نه دا اشتباه دلته هم راځي چې اسم دا په خپل اثر لري با مسمایی. په دې وجه باندې دا من نبی علیه الصلاۃ والسلام وکړه، ځکه دې کې بظاهر د خیر نه نفي راځي، لږ شانتې د خیر نه نفي راځي، او د خیر نه به ځان محرومه کې نو. اوس دا نفي چې ده دا په کومه معنی کې ده؟ منع. نو دا منع چې ده دا مکروه تنزیهي په معنی کې ده، کم ته چې خلاف اولا او غیر افضل ویلی شي. او د هغې وجه سره جابر رضی الله عنه قال ويراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن أن يسمى بيعلى وببركة وبأفلح وبيسار وبناف وبنحو ذلك، ثم سكت بعد عنها ثم قبض ولم ينهى عن ذلك. ثم سكت بعد عنها ثم قبض ولم ينهى عن ذلك. مسلم کې د دې لپاره روایت راغله، رسول الله صلی الله علیه وسلم جابر فرمایي چې نبی علیه السلام اول خو د دې نومونو نه منع وکړه، خو بیا سکوت په دې باندې کړل. نو که چرته دا منع د تحریم د پاروانو، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد کې د دین منع کړی وي، بلکې بعد کې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ځان خاموشه کړل. نو بهتر دا دی چې د سینمونه کې نه خو دی شي، پاغي عمل وکړي شي، لیکن دا منع چې دا تنزیهی ده،
خلاف اولاد. وعن ابي هريره قال قال رسول الله عليه السلام اخنى الاسماء يوم القيامه عند الله رجل يسمى ملك الاملاك. ابو هريره وایي رسول الله علیه السلام فرمایله قیامت په ورځ به د الله په نسبت ترین کس هغه چې هغه ته شهنشاه نوم ورکړی شي دغه شان. رواه البخاري وفي روايه لمسلم قال اغيظ رجل على الله يوم القيامه واخبثه رجل كان يسمى ملك الاملاك لا ملك الا الله. چې د شهنشاه نوم ورکړی شي د الله نه سوا څوک باچا نشته ملک الاملاک. د دې وجه څه ده؟ باچا نوم ځان ته الله جل جلاله قرآن کې ذکر کړل ملک الناس مالک یوم الدین. نو که سړی هغه نومونه ذکر کوي باچایانو ته د باچا یو غټ نوم ورته ذکر کوي نو د باچایي او دعوه دا سړی کوي غټ نومونه چې ځان ته کېدي نو دا بیا روزي چې څومره په هغې کې ادب ورکولی شي نو صرف دومره عرفي شیز به ورته ذکر کولی شي. وعن زينب بنت أبي سلمة قالت سميت برة فقال رسول الله لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم سموها زينبا. زینب بنت ابي سلمہ وایي چې ما سمیت برتن زمانم برو رسول الله علیه السلام ویل تاسو مو پاکوي خپل ځانونه په خپل الله ډېر خپېږي چې په تاسو کې بر نیکو کار څوک دی. ما ته وایي نوم زینب کې خو مسلم شریف کې روایت دی بره د رسول الله علیه السلام د بیبي امینې د مور نوم. وعن ابن عباس قالت كانت جويرية اسمها برة فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية وكان يكره أن يقال خرج من عند برة. چې چا به پیغمبر علیه السلام ته دل چې تر برې د خوانه رالی نو په دې باندې خپه کېدو خوښ به نو دا خبر به نه خوښوله. وعن ابن عمر أن بنتا كانت لعمر يقال لها آسيا فسماها رسول الله جميلة. ابن عمر روایت کوي چې د عمر رضی الله یو لور و د هغې ته به عاصیه ویل عاصیه نافرمانې ته وایي. نو رسول الله علیه السلام ورته عاصیه نوم بدل کو جمیله ښایسته معنی د جمیله ښایسته دا یې ورته کېښود. وعن سهل بن سعد قال أوتي بالمنذرين أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد فوزعه على فخذه فقال ما اسمه قال فلان قال لا لكن اسمه المنذر. سهل بن سعد وایي چې منذر بن ابي اسید چې کله پیدا شه نبی علیه السلام خوا ته راوړی شو او پیغمبر علیه السلام په خپل پتون باندې کېښود ویل چې د نوم څه دی نو چا ورته ویل چې پلان کې نوم یې دی فلان لا لکن اسمه المنذر پیغمبر ورته منذر نوم کېښو یرونکی. وعن ابي هريره قال قال رسول الله يقول ان احدكم عبدي وامتي كلكم عبيد الله وكلكم نساء اماء الله. پیغمبر علیه السلام فرمایي په تاسو کې دی یو کس بل انسان ته نه وایي چې ته زما بندې او ته زما وینځې امتي ټول چې تاسو یې سړي نو عبید الله د الله بندګانې او زنانه چې دي ما الله وینځې د الله دی ولکن لیقول دا دی چې غلام مې دی وجاریتي او زما خدمتګار دی وفتای زما لک او زما جنې دا داسې دی ولا یقول العبد ربي ولكن ليقول سيدي وفي رواية ليقول سيدي ومولاي وفي رواية لا يقول العبد لسيده مولاي فإن مولاكم الله مولا استاسو الله جل جلاله دی. دی لفظ کی اشتباه ده چې کومه قاعده مخکې ما تاسو ته ذکر کړه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا الكرم فإن الكرم قلب مؤمن. تاسو انګور ته کرم مه وایئ ځکه کرم د مسلمان زله د رواه مسلم او په روایت له عن وائل ابن حجر قال لا تقول الكرم ولكن قل العنب والحبل. د مسلمان ډېر لوی مقام دی او کدا یو پیژنې د مؤمن.
وعن ابي هريره قال قال رسول الله لا تسموا عنب الكرم ولا تقولوا يا خيبه الدهر فان الله هو الدهر. دلتم وای چې انګور ته کرم نوم موای دا عرب وای ولا تقولوا يا خيبه الدهر او دغه شان نا امیدی د زمانی تموای فإن الله هو الدهر الله زمانه دا الله الدهر. دا د مراد د دې دا پاوله کیم د مشکات تاسو ته ویلې شوی پاولنی کتاب الایمان کې دا راغل. ابن آدم چې د ماته تکلیف را کوي زمانه ته کنزلی کوي پانه هو الدهر زچیم زمانه. منګه یو قاعده وای تاسو ته په علم کې په نحو کې زید عادل. وذا زید عادل دا جمله زید عادل دی نو زید د چه عادل دی زید خو زید دی نو جواب دا دی چې عادل دومره زید وکړو چې د زید دا نوم په عدل باندې مسما شو. صحیح شو یا داسې مثال واخله مونږ وایو عمر فاروق دی نو عمر خو عمر دی فاروق څنګه دی خو عمر په حق او په باطل کې فرق په داسې ترو باندې کړل چې مونږ ورته د عمر په ځای فاروق اعظم وایو. دا یو کمال انسان په ځان کې دومره دننه کې چې بیا پاغي باندې مسمح شي. نو الله جل جلاله متصرف فی الدهر الله په زمانہ کې تبدیلی راولي. خو وخت هم د الله د طرف نه دی او بد وخت هم د الله د طرف نه دی. نو چې خو وخت او بد دوانه د الله جل جلاله د طرف نه دی نو بیا جی سے زمانه ته تولی کنزلی کی یا به موږ د سی وای چې صحابه هغه ته چې دا دومره مقام ملاو دی د رسول الله په وجه ملاو دی نو که په صحابي ګوته اوچتیږي دا په پیغمبر اوچتی دی ځکه د صحابي تعلق د پیغمبر سره غل یا په یو سکول کې په سټوډنټ باندې لاس اوچتیږي داغه په باره کې خبره کیږي نو دا د سکول په پرنسپل اعتراض دی اور په بچی اعتراض کیږي در اصل په مور پلار اعتراض دی ځکه په دې بچی کې په دې سټوډنټ او په دې طالب کې په دې کې تبدیلی او د دې تربیت د استاد په لاس کې دی. صحابي باندې ګوته اوچتول پیغمبر په تربیت اعتراض دی سټوډنټ باندې ګوته اوچتول د پرنسپل په تربیت اعتراض دی طالب العلم باندې ګوته اوچتول د قاری او استاد محتمم په تربیت اعتراض دی. د قشانتی په زمانہ باندې ګوته اوچتول الله په ذات اعتراض دی ځکه د دې زمانه تعلق د خالق الازال سره دی. زمانہ دا پیدا کړی الله دا الله هو الدهر. د دین په ملحدین هم ډیر جوابات ورکول کیږي که په غور وکي. زمانہ الله پیدا کړل د دې تعلق د الله جل جلاله سره دی نو خلق دې زمانه ته کنزلی نه کوي منحوسیت زمانہ کې نه بلکې دا امتحان دی نو د امتحان د پار پیدا شوی دی نو بی ګناه شي زولي رټي. وانه قال قال رسول الله لا يسب احدكم الدهر فإن الله هو الدهر. وعن عائشة قالت قال رسول الله لا يقولن احدكم خبثت نفسي ولكن ليقول لقست نفسي. پتاسو کې یو کس نه وای دا چې خبثت نفسي زما زله چې دی ګنده دی ګنده شوی خبيث شوی دی لیکن داسې دی چې لقست نفسي زما طبیعت خراب دی. صحیح شو متفقون او ذکر حدیث ابو هريره زين ابن ادم په باب الایمان. ناولنه فصل دې زګینه پر دې خلاصو یو مسله غالبا ما مخ کې پری خو دا د برانو دا پیغمبر خدا علیه الصلاۃ والسلام چې څنګه من د دین راغل دا په درجه دو هغه نمونه کې د کافلح یسار نه چې څنګه من د تنزیهی د منه ګره هم تحریمی نه ده. وصلی الله علی خیر خلق. عن ابي شريح بن هاني عن ابيه انه لما وفد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بالحكم فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلما تكن أبا الحكم قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرسيني. हाँ ما په دې کتاب کې نون کړلې پکې اصل کې دا په دې کتاب کې کوم غلطي نه لري کې بیا فرضیه
كلا الفريقين بحكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا فما لك من الولد قال لي شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قال قلت شريح قال فأنت أبو شريح رواه أبو داود والنسائي. دا یو وفد رسول الله تراغلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مخ کې خپل مشر ته ابو الحکم لفظ ورته وای. ابو الحکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمای چې دا ابو الحکم تاسو ولی دا خلق وای. هغه ورته وای چې د الله نبی دیو ماته فیصله راوړي زما دا قوم، نو زه د دیو په مابین کې چې کله فیصله وکم فریضیه کلا الفریقین زمانه دا دوانه فریقه په دې باندې خوشحاله شي. دی وجه نه دیو ماته ابو الحکم وای. رسول اقدس صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ستا بچی شته اولاد زامن، اول خو ورته صفات وګورئ. دا د نبی علیه السلام طریقه د حدیث کې یو خبره موږ ته ښایي. دا زموږ تبلیغي جماعت نه دی، الله دې کامیاب ساتي. د دې څه چې یو سړی کله کینی او خپل تعارف کوي او ځان په داسې قدردانه کوي لږ غوندې کې کبر کوي، نو دی ورته څه وایي ماشاءالله ماشاءالله. هغه دلیل د دې حدیث نه تاسو نیوی شئ چې کله دا سړی دا سردار نبی علیہ السلام ته وایي ما ته زما دا قوم فیصله راوړي د الله حبیبه، زه د هغوی په مابین کې چې کله فیصله وکړم دوی زما نه په دې خپله فیصله باندې رضا شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ډېر ښه ډېر ښه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي ډېر ښه، دا خو ډېره ښه خبره ده. ما احسن هذا، ما احسن خو به تاسو ته پته یې که نه، ما افعله وافعل به وفعل، ما اضربه واضرب به وضرب. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ففعل تعجب سره وایي ما احسن، دا خو ډېره ښه خبره ده ماشاءالله. په داسې انداز کې کله ناکله شاګرد دا غواړي چې زه خپل استاد په مخ کې خپل صلاحیت ظاهر کم، خو استاد اکثر په هغه باندې ورمنډه کوي، خبرې ته نه پرېږدي که نه، کا د سکول استاد یو کا د مدرسې یو کا هغه مصري کار څه شي. او کله ناکله عام خلک دا غواړي چې موږ د خپل امام په وړاندې د خپل مولوي صاحب په وړاندې باندې د خپلو خیالاتو اظهار وکړو. نو داسې اخلاق په ځان کې پیدا کول پکار دي چې خلک راشي او هغه خپل راز ستا په مخ کې بیان کړي. داسې نه چې هغه یریږي چې زه د مخ کې دا خپله خبره ونه کړم، که نو دا سړی بیا غوسه کېږي. لکه د حدیث مبارک کې چې رسول اقدس صلی الله علیه وسلم څنګه سړی ورته خپل راز بیانوي چې زه فیصله کوم او دوی زما فیصله مني. پیغمبر علیه السلام ډېره ښه خبره ده، ډېره ښه خبره ده چې دوی ستا فیصله مني ماشاءالله. ستا څو بچي دي او د هغوی نومونه څه دي؟ نه ورته وایي چې 3 بچي مې دي، د یو نوم شریح دی، دویم مسلم دی او دریم عبدالله دی. رسول الله ورته وایي چې غټ پکې کم یو دی، غټ ستا په دې بچو کې کم یو دی د ټولو نه غټو. فمن اکبرهم قال قلت شریح، ورته وایي چې شریح دی. نبی علیه السلام ورته وایي انت ابو شریح، بس تا ابو شریح نوم ده، ځکه حکم نوم د الله د نومونو یو نوم دی. نو په دې کې هغه ادبي امتیاز چې کوم یې هغه وځي. دې وجې نه پیغمبر علیه السلام داسې کنیت خوښ نه کو او هغه ته وایي چې ته ځان ته ابو شریح وایه. دغه شانتې دلته توضیحات شرح د مشکات یو خبره لیکله، توضیحات شرح د مشکات ده. د جماعت اسلامی بانی چې کومو لیډر د هغه نوم مولانا ابوالاعلی به ورته وایو مودودي صاحب، الله جل جلاله دې مغفرت وکړي. ابوالاعلی به ورته د خلکو وایو او وسیم ورته د خلک وایي ابوالاعلی.
د دې حدیث مطابق د جماعت اسلامی عوام خبر کې او خواص هم تاسو کې شاید شي چې دی د ابو العلا نوم هغه ته نه وایي سبح اسم ربک الاعلى ځکه څنګه چې حکم امتیازي فعلو د ادب پکې لویږي دغه شانتې پر ابو العلا کې لویږي نو دا ویل ښه نه دي ښه په رام او په ښې طریقې باندې ورته دا خبره کوئ په جنګ جګړه باندې نو د آدابو په دایره کې ورته وایي او ما تاسو ته مخکې مې یو خبره کړله چې د چا څه باس کوئ که نه نو د آدابو په دایره کې کوئ که نه مه کوئ د چا څه باسونه هېڅ پیدې نشته وعن مسروق قال لقيت عمر فقال من أنت قلت مسروق بن الأجدع قال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأجدع شيطان رواه أبو داود بن ماجه مسروق چې دا تابعی دی رحمت الله تعالی علیه ته عمر رضی الله عنه میلاو شو نو اتی تپوس وکړي چې نوم دې څه دی نوجوانه نو دا ورته وایي چې مسروق بن الأجدع مسروق زوی د اجدع حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي چې ما د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نه اوریدل یقول الاجدع شیطان پیغمبر فرمایل چې اجدع د شیطان نوم دی اجدع که تاسو خیال کړئ دا ویلی شي چې د کم چا غوږونه پوزه را کټ کړی شوي یعنی کټ کړی شوي اندامونو والا ته اجدع وایي حدیث مبارک کې راځي چې کم سړي د قرآن څه حصه زده کړه حافظ او بیا یې دا ګیره کړه په ورځ د قیامت به د الله په وړاندې راځي اجدع اندامونه به یې کټ شوي اندامونه به یې کټ شوي نو بعضې خلک سوچ نه کوي دې نوم ته داسې وګوري چې غونډ منډ جوړ دی بس دا ښه دی یو کس دوی شوی او ما ته وایي چې ته راته ښایسته نومونه ووایه ما محمد د دې نه ښه نوم بل په کائناتو کې نشته د مخلوقاتو په نومونو کې د محمد د نوم نه ښایسته نوم نشته دوه کراته پکې شونډې ښکلول کوي او معنی ده غوټ تفصیل پې دی نو ما ته وایي چې نه محمد نوم خو ډېر زیات دی نو بل ملا ابوبکر شته عمر شته عثمان ترور زوی نوم دی علي د ماما د زوی نوم دی عثمان د تره د زوی نوم دی ټول د صحابو نومونه ورته وایي دا وایي په اخره کې مې ورته ویل چې خنزب سړي وایي واه داسې په تعجب وایي څومره ښایسته نوم دی مې خوښ دی شویلاو که دا زموږ په کلي کې هم نشته زموږ په خلکو کې هم نشته بلکې ما اوسه پورې اورېدلی نه دی ډېر ښایسته دی ما یې ښه ورته ږدي زوی ته دې وایي جي نو ما ورته ویې ما یې معنی تپوس یې نه کوي او که نه معنی راته ووایي چې څوک رانه تپوس کوي چې معنی ورته ویم مل دا هغه شیطان دی چې په اودس کې خلکو ته وسوسې وراچوي رب دې تباه که هسې نوم دې ولید نو معنی ته سوچ نه کوې بس هېڅ ته منډې وې دومره پته ته نه لګي وعن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم رواه أحمد وأبو داود ورځ د قیامت چې خلک رابللی کېږي نو په خپل نوم او د پلار په نوم باندې فلا بني فلاد راشي نو ښکلي نومونه کېدی چې په هغه ورځ دپسې خلک ټول نه خاندي فاحسنوا اسماءکم داسې نوم کېدی چې وړوکی وي او په هغې کې دننه ډېر کمال را جمع عمر 3 ټکي دي عین میم را کمال یې څومره دی عثمان علي معاویه داسې ښایسته ښایسته نومونه ږدئ نو دې کې یو دام ده چې کم خلک خپل بچی بل له ورکړي او بیا د بل په نوم کارډ جوړوي نو دا ګورې روانه ده وجه په هغې کې څه ده ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ورځ د قیامت به د پلار په نوم رابللی کېږي او تا په دنیا کې د خپل پلار نوم بدل کړی دا ګناه کبیره هم د مسلم شریف کې تمن راغلی وعن ابي هريره ان النبي غالک معشوم غریب ته خو پاته نه دلته دی دوه ورونو بدل کړی یو ورور بل له زوی ورکړی
دې نه ځان ساتئ ښه. نهى أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته ويسمى محمد أبا القاسم. رسول الله د دې خبرې نه منع کړل چې په تاسو کې د څوک زما نوم او کنیت یو ځای نه اختیاروي. نهى أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته ويسمى محمد أبا القاسم. او تاسو داسې مه کوئ چې د کوم یو کس نوم محمد تاسو ورته ابوالقاسم محمد وایي، داسې مه کوئ، دا مه جمع کوئ. مخکې به دې بحث وشو. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سميتم باسمي فلا تكتنوا بكنيتي. چې کله زما نوم تاسو کېدی نو په کنیت مې رابلل مه کوئ. یعنی مثال په طور باندې یو سړي خپل زوی ته نوم کېښودو محمد، نو بیا ورته داسې نه وایي چې محمد ابوالقاسم محمد، دې خوا راشي، داسې به نه وایي. رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث غريب. وفي رواية أبي داود قال من تسمى باسمي فلا يكتن بكنيتي ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي. وعن عائشة أن امرأة قالت يا رسول الله إني ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم فذكر لي أنك تكره ذلك فقال ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي. عائشة وی خزي عرض وکړه د الله رسول زما زوی پیدا شوی دی، ما نوم محمد ایښودی دی او کنیت مې ورته ابوالقاسم ایښودی دی. لیکن ما ته دا خبر را رسېدله په ذکر لي انک تکره ذلک چې ته دا خبره خوښه نه ګڼې، ستا دا خبره نه ده خوښه. تا ویل دي چې زما نوم او کنیت یو ځای مه اختیاروئ، دا حرام. رسول الله علیه الصلاة والسلام هغه ورته فرمایي دا څه شیز دی چې هغې زما نوم حل اسمی وحرم کنیتی. وی دا څه شي د پیغمبر ورته وی چې حلال کړی دی نوم زما او حرام کړی دی کنیت زما. او من الذي حرم کنیتی وحل اسمی هغه یا داسې ویله چې حرام کړی دی کنیت زما او حلال کړی دی نوم زما. رواه ابو داود وقال محيي السنة غریب. دا حدیث وی غریب دی. نو فیصله خدا دی چې د رسول الله علیه الصلاة والسلام نوم او کنیت د هغوی د دنیا د تلو نه بعد بیا ایښودی شي، نو د هغوی زندګۍ دا حرام کړله چې په زندګۍ کې به یې نږدې چې اشتباه نه وي. ما مخکې دا خبره بار بار وکړه چې د الله نبي ته تکلیف نه وي. لکه لا تقولو راعنا لفظ غلط نه دی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام راعي. یهودو به رامیتوب کاو په بله معنی باندې به اغستو، د هغوی مطلب به جدا و، احمق په معنی به نعوذ بالله اغستو. یا راعینا ای زمون ګډو بیزو سرونکیه، داسې مطلب بیا اغستن اشتباه د وجې نه. اوس چې پیغمبر کله دنیا نه لاړ نو بیا خو حلال. وعن محمد بن الحنفية عن أبيه قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ولد لي بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك قال نعم. محمد بن حنفية د علي رضی الله تعالی عنہ زوی دی، غټ عالم ورته وایي. کربلا کې دا حاضر وو، ډېر لوی عالم د علي رضی الله تعالی عنہ په زامنو کې، بلکې داسې ویلی شي چې د علي رضی الله علوم ټول محمد بن الحنفیه هغه ځان ته دننه کړي. علي رضی الله د پیغمبر نه تپوس کړی دا ول ناسخ واله چې که زما بچی پیدا شي ستا د زندګۍ نه بعد یا رسول الله زه ورته ستا نوم په ایښودی شم او ستاسو کنیت؟ قال نعم. پیغمبر ویل جیها. وعن انس قال کنانی رسول الله صلی الله علیه وسلم ببقلة كنت اجتنیها. انس رضی الله عنه رسول الله علیه السلام زما کنیت په هغه ساګو باندې مقرر کو
وی ما دا ساگ پا دی که مشغولو من نبی علیہ الصلاة والسلام ولیدم پا عربی که آغی تا حمزه وی داغی تا نو دا دی وجن زما کنیت ابو حمزه کی خودو اگه صحابی پس بار آغسته پا ملا باندی آغا باری ووڑو رسول الله علیہ الصلوۃ والسلام چې څنګه ولیدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی یا سفینه تخصم کشته د سی پیټه اغسته نو څه خلک دا وایي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لور و حنیفه نومیو امام صاحب یو ځل کور ته راغی ډېر خپاو لور ته تپوس کو بابا جان ولې خپي امام صاحب ورته فرمایي چې وی زنانه را باندې سوال کړل ډېر په ټینشن کې اچیلم جواب ناراضي وی څه سوال دی امام صاحب ورته فرمایي دا سوال را باندې کې چې سړی سلور خزي کولای شي نو خزولي سلور خاوندان نشي کولای نو دی لور ورته ویل چې زه تر دې جواب وخیم نو بیا د خپل نوم سازمانوم گدي ځکه تاسو ډیر مشهور یې امام ابو حنیفه ته وي حقیقت دا چې امام صاحب ډیر مشهور په بغداد کې با یو سړی و داسې ګپ شپي مذاقي مو دماغیم پورا ټیک نه خو لکه او خيار ډیرو داس نه جلکی خوې به کله کا او کله کله ځنی خلک خو ټیکی او ځان کې لیونه خوې پیدا کوي یا داس مذاقي نامو چیو هغه اول مور واده نه کا پلاری مړو 22 کال شن مور ولې دکان ونیو دکان ولې چانی ولې د حضرت امام احمد بن حنبل چې کوم د پلار دکان پاتیو دغه په وراثت کې نو په کرایه ولا غمور ونیو او د زور تیل زو وکي بده شرط کار کوم دی موچی چې تا مال خزه کې نو مور ورته ټیک د تکار کو زبل خزه وګورم موریم د سلیونه شان تا سړی واده وکړ چې کله واده وکړ مور ته ویل جینې څنګه ویل د رنگ نم خيسته د زبان نم خاله صرف خوراک سکاک کای نور سنه وي ولکه چاړی ده وینا چاړی خو نه ده ټیک ده خو شرونه نه کوي چې کله واده وکړ بیا ورته پته ولګي دا غي څه د جب ورساوي چې په یو الله فنا بس ندی موچی چې کور تراغه د زوی شو ډیر وخت بعد کور تراغه چې ویلی د زوی چې کله شو زوی خغاټون نیا به ځان خواته بوته مور به ځان خواته بوته د دې موچی مور به ځان خواته بوته او خزي به ځان خواته مور به ورته ویل زدي د پلار په شانتي موچی نه جوړوم دنیا به دی الک ته ویلو او مور به ورته ویلو د دې موچی دی زوی ته به د مور ویل د موچی دی خزي چې زن د خپل پلار په شان قصابي جوړوم دا غي پلار قصابیو نو دا موچی کور تراغه نو چې دا جګړه ونی وای دا ساري ونی ویل چې تاسو ما نه پریدي اول خمور او خزي ته خډيري خبري وکړي او بیا ورته ویل تاسو یوم نه من نتی ځان په شان موچی جوړوم او خزي ته ویل نتی ستاره پلار په شانتي د خپل سخر په شانتي قصابي جوړوم بلکې زبد دې معشوم نه ورته وای دا موچی چې زبد دې معشوم نه د قران حدیث عالم جوړوم نور ولاړو هغه وخت کې خلکو سره دین ډیر درد هغه ویل زه شکر دی چې نتی موچی جوړ نه قصابي عالم تی جوړ کبه دې زما اتفاق دی نو خزه یو طرف ته ولاړو هغه ورته ویل زه زمام در سپدی اتفاق دی امام اعظم ابو حنیفه تی جوړه یعنی خلکو به چې د علم خبر راتلنو مثال به د امام ابو حنیفه ورکاو دومره لوی علم بلکې ترکو کې تر وسه پوری به دا خبره چلیده چې چا به وی زه په بچی علم کوم نو علم تی جوړ که خود سه خو د عالم نو د ابو حنیفه په شان نعمان بن ثابت نو علم ډیر مشهور په خپل وخت کې ډیر مشهور امام احمد وچ رقم محدث خواته لاړو اب تپوسو کې چې چاند سبق ویل نو په فخر به ویل هشام می استاد ابتدا کې او بیا می د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگرد حضرت امام ابو یوسف می استاد دی خپ فخر به ویل امام شافعی رحمت الله علیه هارون رشید تپوسو کو چې بغداد ته سره راغله اور ته فرمایي چې حضرت دل راکله چې د خروج فتوا ولګي په امام شافعي یعنی الزام او دغه په خلاف کوشش وړ ډیر با وقار درون او صوفي عالم امام شافعي
ورته وایي چې زما خیال دا و په بغداد کې د راتلو او بیا د تلو زه راغلی دی لوم چې زه د امام ابو حنیفه د شاګرد د امام ابو یوسف نه څه زده کړم. نو دومره نوم یې و. لور ورته وایي چې امام صاحب که زه ته د دې مسلې حل وښیم نو زما نوم به د خپل نوم څه لګې؟ ابو حنیفه ورته وایي جی ها. نو د حنیفي لور یې داسې وکړه چې یو لوښی راواغستو او په هغې کې 4 قسمه شوده واچېل او بیا امام صاحب له مخې له راوړه چې په دې 4 قسمونو کې ته جدا جدا که چې د کمی غوا پکې کم شوده دي. نو امام صاحب ورته ویل چې دا خو نه کېږي، جدا کېږي څنګه شوده چې یو ځای شو. لور ورته ویل چې همدقې جواب دی. د ښځې په یو رحم کې چې 4 سړو جما وکړو بچی پیدا شو نو پته به څنګه لګي چې دا د کم یو دی. بظاهر دا خبره چې چا کړل بالکل عقلی ده او ډیره مضبوطه خبره ده، لیکن یاد ساتئ چې د امام ابو حنیفه د حنیفې په لور په نوم باندې هیڅ قسمه لور نه وه، د هغه صرف یو زوی حماد. نو د ځان یې دا مشوره کړله چې دغې حنیفې ورته دا ویله. امام ابو حنیفه بیا د خپل نوم څخه ابو حنیفه نعمان بن ثابت په خپل کنیت کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حنیفه شامله کړه. نه، حنیفه اصل کې دوات ته وایي په عراقي زبان کې. د امام ابو حنیفه سره هر ټیم کې دوات او قلم ورساو او په علم کې به مصروف. نور هم ډېرې معنی خلکو کړلې. حنیفه دین حنیف په دین کې داسې پهل کړل امام ابو حنیفه چې هغه بل چا نه و کړی، یعنی داسې قانون یې لاګو کړل چې هغه بل چا نه و کړی. بلکې یو ملحد د امام ابو حنیفه د شاګرد کتاب ولیکو کوم چې هغه املا کړی د امام ابو حنیفه نه د ټیکس او جزیې په باره کې. نن انګریزان هم حنفي فقه رالي په دې باره کې. د دې نه مخکې دنیا کې چا قانون نه و جوړ کړی. اولنی قاضي القضام د امام صاحب شاګرد ابو یوسف و. وابړو ته څه وی، بس د انګریز د طرف نه په مسلمانانو کې انتشار اچوي. نو امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه هغه کارونه کړلي چې بل چا نه و کړي د هغه نه مخکې. نو د امت ته ډېر غټ احسان کړلی. دهري چې کله د امام محمد کتاب ولید نو هغه ویل چې د محمد اصغری دا علم دی نو هغه اکبر به څنګه و. امام محمد د شکل نم ډېر ښایسته او زیرک و. امام شافعي وایي چې دومره حلم پکې وي چې ما د چا سره مناظره کړله نو هغه غوسه شوی قهر شوی دی. امام شافعي به ډېره پرام رام مناظره کوله. وایي چې ما د خپل استاد امام محمد کوم چې د امام ابو حنیفه شاګرد دی داسې وایي ما بحث وکړ، وایي د ده په رنګ کې معمولي شان بدلون هم رانغی، دومره لوی جوور علم یې. نو ابو مطلب د قیخه ابو حمزه ساګوا. وعن عائشة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح رواه الترمذي. پیغمبر با بد نمونه شکمو قبیح نمونه ابا رسول الله علیه السلام بدلول. وعن بشير بن ميمون عن أمه أسامة بن خدري رجلا يقال له أسرم. دا أسرم معنی دا کټ کول، یو شیز کټ کول. لکه مثال په تور باندې لرګي تاسو کټ کوئ نو دې ته اسرم کټ کوونکی دا شو. كان في النفر الذين اتوا رسول الله فقال له رسول الله ما اسمك قال اسرم قال بل انت الزرعه. چې دا ورته ویل اسرم نوم مې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته نه دا نوم ټیک نه دی بلکې ستا نوم د زرعه. ټیک شو. وعن أبي مسعود الأنصاري قال لأبي عبد الله وقال أبو عبد الله لأبي مسعود ما سمعت رسول الله يقول في زعمه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس متية الرجل. ابو عبد الله و حضرت ابو مسعود انصاری زم تاسو ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نتا شرط د لفظ زمو په باره کې ساوري دلی نو جواب راکړ رسول الله علیه السلام فرمایلی چې دا لفظ
د انسان د پاره بد سورلی ده. زعمو نو دا د سړي د پاره بدترین سورلی ده. لکه مونږه ستان زه تپوس وکړم چې ته تللی وي راغلی وي اکار دې کړی وي مثال ته وایې چې خیال مې دا دی چې کړی مې نو په دې کې اوس شک راځي په داسې الفاظو کې. یو سړی ځان ته وایي چې زما نوم دی زعم ابو زعم نو الفاظو نه داسې الفاظو نه منع کوئ چې ښه ښه حقیقت پسې ځئ. وان حذیفة عن النبي قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. حذیفه رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام نے نقل کړي چې رسول الله فرمایل داسې مو وایي. رسول الله علیه السلام سوی لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان لکه موږ وایو که الله وغواړي ته وغواړې دا کار کولی شي. پیغمبر وایي داسې مه وایې ولکن قولوا ما شاء ثم شاء فلان بلکې داسې وایي ما شاء الله که چېرته الله وغواړي ثم شاء فلان نو بیا د پلان کې دا کار کولی شي. دا په ذخیرة الجنان په فهم القرآن 13 نمبر جلد کې 13 نمبر جلد کې 13 سپارې په تفسیر کې مې کتو 9 جلد دی. الته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د شرک نه ځان وساتئ. بعض د شرک داسې اشیا دي چې د میږیانو په شان دي انسان ته نه ښکاري او انسان پکې مبتلا وي. لکه ته اوس چاته وایې یاره دا شرک دی دا قیسې پیسې مه کوئ. لکه هغه دقه شان خبره وکړه مونږ وایو چې که سیب ته نه وی نو زه به تباه شوی وي. هلکه دا اوس خبره ده په دې کې د شرک بدبو ده. د داسې قسم الفاظو نه انسانانو له اجتناب او ځان ساتل لازمي دي. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يكن سيدا فقد استخدمتم ربكم فقد خدتم ربكم رواه ابو داود. منافق ته سید مو وایې سردار ځکه سردار چې دی دا منافق نشي کېدی. او که چېرته تاسو منافق ته خپل سردار مشر وایې نو الله نه په دې خفه کېږي بلکې مومن مشر مقررول. دا د قیامت د علاماتو په احادیثو کې دي. وروسته په احادیثو کې را روان دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت د علامونو یو علامه دا ده بی عزت به د خلکو سرداران شي. نن سبا تاسو ګورئ که نه بدپیلی د ټول نه خراب هلکي نو په ودونو کې او په کوژدنو کې به خلکو کور ته دننه کړی وي عزت به هغه ته ورکړی. داسې به نه کوئ. نو رسول الله وایي چې بې عزته سړی به په اخره کې عزتمن او عزتمن به ډېر بې عزته. علما نن بې عزته دي خلکو ته. ڈاکٹر صاحب ناسی قرآن تفسیر کئی صاحبان راوتی دی 1 ہفتہ فهم قرآن کورس. علاکه چرت خنزیره د پاکستان د ججمنٹ قانون هغه ته په یو کال کې خلکو ته درس کولی شي نه نو چې د پاکستان یو سود د په کال کې په خلک نشي پوهولی. عمري قانون د مشرق نه مغرب شمال نه جنوب عرش نه واله تر د پرشه پوری د هر چا د هدایت کتاب د رب کلام قرآن مجید د ټولو مشکل ترین کتاب هغه ته څنګه په هفته کې فهم قرآن کې دا یاسې یو خپل کاروبار جوړ کړل. په هفتو کې فهم قرآن کورسونه نه کیږي. فهم قرآن کورس نه یې خپل ځان منلی په خلکو باندې. کم زګین کې چې خلکو دا شی لګولی چې فهم 1 هفته فهم قرآن کورس او ښځو دپاره هم ځای شته او سړو دپاره هم شته او وړو دپاره هم شته. دې ته مه په خپله ځای مه بچي لیږئ بلکې دا خلکو ته په نظر کې دا قرآن یو قسم سپکۍ بیا ورته هلته وایي چې په خپله یې ګورئ یعنې خوارجو ته لار په خپله باندې خلک صفا کوي. او د قرآن د تفسیر دپاره غټ غټ شیوخ موجود دي که نه هغوی دورې کوي کلونه په دې کې لاګي. دا 8 کاله علم صرف او صرف هم د فهم قرآن دپاره طالب العلم لګیایي. دا څه پیکوړې نه پخی دلته خو د دقې قرآن د ټیک کولو دپاره لګیایي. ته په هفته کې کښېنې وایې زه فهم قرآن کوم او په خپله مولا هم نه عالم هم نه. نو که چېرته یو عالم ورڅخه هلته کښېناست او 2 سواله یې پې وکړه په دې اولني لفظ بسم الله کې نو بیا یاره چې دا مولیان خلک نه پرېږدي. خو داسې دا نیکه قادیاني مو ویلی چې دا مولیان موږ نه پرېږدي
او دا مولیان زمانه نقلاریږي بس لفظ به لفظ به دقه وایي. مرزا طاهر په خپل سلویخ میله تکلیف کې لګیا دی او صرف مولا 2.5 ځل یادوي، مولا ښکته او مولا پورته. منظور احمد چنوټي زما صدا چل وکړو، خواجه کمال الدین صاحب رحمت الله تعالی علیهما هغې به دا چل کاو، زما په خلاف پورې بوی ته دا چل وکړو، قادیان ته دا چل وکړو. هغه به هم دقه ویلو چې دا مولیان موږ په قلاره پرېږدي او دوی هم بیا وایي موږ دې په قلاره پرېږدي، ته به ګاډي واډي وی موږ به درته ناست یو. دا نه چلېږي. نو بې عزته خلک خلکو د په هغه مسندونو کېنول چې ای لایق نه وي. اذا اوسید الامر الی غیر اهله فانتظر الساعه. رسول الله علیه السلام فرمایي چې کله نا اهل ته یو کار وسپارلی شي چې هغې اهل نه وي، تاسو بیا د قیامت انتظار کوئ. زم تاسو ته یم چې اوس د قیامت انتظار کوئ. دا دویم اسلامیات چې کوم استادان په سکولونو کې ایا دا د دې لایق دي؟ قرآن ترجمې تفسیر ماته حواله کوي چې په پلان کې سکول کې راته استاد جي اسلامیات راته وایي، ترجمه هم راته کوي. نو عالم خو نه دی ویل، دروغ دعوه ویل، دا وایي چې زه عالم یم پوره او ما یې اسلامیات کړله. اسلامیات مې نه دی کړه، خو هغه د اردو کتاب دی، ای کتل دی. او ویلې چې په غوسه کې 3 طلاق نه کېږي او که 3 دې ورکړه دا یو حسابېږي. نو ما هغه هلک ته وویل چې ته ورته ولې غلی کېناستې، خو ورته به دې ویلي وی د کوزه نه که نه. ویلې چې دا اوس د جګړې مسلې نه دي، که څوک 3 ته 1 ویو، که څوک 3 ته 3 ویو. هلکه دا د جګړې مسایل نه دی، د پوره امت اجماع دې ټوټ کړه او ما ته دې کړه او وایې چې دا د جګړې مسایل نه دي. نو مایتاب پې د کوزه نه اواز کړی و که نه چې حضرت ته واچو په خپله ښځه 3 طلاق زموږ په وړاندې چې مونږ ومنو چې ستا دا مسله ټیک ده. ګومن صاحب په دروس القرآن کې لیکل دي، پېښور کې وایي یو ښځې ته خاوند 3 طلاق په یو ځل ورکړو، نو د ویکټوریانو عالمان یې راوستو، عالمان نه د ویکټوریانو استازانو. هغې ورته وي چې 3 طلاق نه دي شوي. ښځه وایي د پردې نه خوا ناسته و اواز یې په وکړه. ښځه چالاک وه چې مولانا ته خپلې ښځې ته 3 طلاق ورکړه، زه به ومنم چې نه دي شوي. ته خپلې ښځې ته 3 طلاق ورکړه او بیا لاړ شو ورسه سمله، زه به لاړ شم د خاوند سه به سمله. عجیبه خبره ده. او بس موږ هم د دقې لایق یو، داسې شیزونه راباندې راشي د اسلام هغه شکل و صورت یې وران کړو. او بیا چې دا فهم القرآن په هفته کې کم خلک کوي که نه، دا موږ ته معلوم دي، دوی پکې بل څه نه وایي خو صرف په ملا پسې لګیا وي. ولې چې زما مخې ته خلک کیني. نو داسې ډېر نیکان راغل دي، وخت یې تېر کړلی او بې عزته تل دي، دا ورانې خولې بیا نیولي، نه څه نوم پاتې شي، نه نشان پاتې شي، نه څه شاګرد پاتې شي. د یو ډاکټر عبدالحی صاحب هم رحمت الله تعالی علیه عالم نه و، د حکیم الامت خاص مریدو، خو چې د علماو لمنې نیولي و نو نن هغه دا کتاب څومره مقبول دی. دومره ښایسته کتاب عالمانو نه دی لیکلی کوم چې ډاکټر عبدالحی صاحب لیکل دی، عارف رحمت الله تعالی علیه. اوس وی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په سیرت د رسول الله، په سنتو د رسول الله، په طریقو د رسول الله ډېر ښایسته انداز کې لیکل دی. سړی وګوري نو حیران شي. بهرحال نو دغه صرف خپل ځان په خلکو باندې مني او زه به کېدای شي چې بس یو آیات تفسیر یې چېرته یاد کړی. الیاس ګومن صاحب به فرمایل دامت برکاتهم الله علیه فرمایي درس کې به فرمایل چې دا بعضې سړی نادیده کیزې په خپل انداز کې وي، نوي مسلې پته ورته ولګي نو بیا د ده دا خیال چې دا بل مولوي صاحب مفتي صاحب به د دې نه خبر، نو داسې قبر کې اوچت اوچت دانګي. خبیث نطفي ګومن صاحب فرمایي چې په دې باندې سوچ وکړه د اوسه پورې ما ته د دې مسلې علم نه و، ما د پلانکي عالم نه یا د پلانکي کتاب نه معلومه کړه، د پلانکي تفسیر نه. نو په خپل حال وجاړه چې زما نه مخکې د دې مسلې علم پلانکي عالم ته و. څومره ښکلې خبره ده. زمونږ په دې کې څه دي بورډونو ته ولاړي ځان ته ریسرچر وایي، چیټ جی پي ټي شوی دی، بس په هغې آیات ور وخېږي، هغې ورته څه ویل لږ شانتې بې پوه شو، بیا بورډ ته ولاړي چې زمونږ عالمان نه پوهېږي، دا نه پوهېږي، زه پوهېږم. بهرحال خوارج دي په قسمه قسمه نومونو باندې راوتي دي، امت یې تباه او برباد کو.
عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال جلست إلى سعيد بن المسيب فحدثني أن جدة حزنا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمه؟ قال اسمي حزن. سعد ابن مسیب په خدمت کې حاضر شوم. عبدالحمید ابن جبیر ابن شیبه وی. نو ما ته دا حدیث بیان که چې زما نیکو چې د هغه نوم حزن و، نبي علیه السلام خواته حاضر شوی، رسول الله علیه السلام ته تپوس وکړ ستا څه نوم دی؟ نو هغه ورته ویل چې اسمي حزن، زما نوم حزن دی. قال بل انت سهل، نه نه بلکې ته سهلی. قال ما انا بمغیر اسما سمانیه ابي، زاغه نوم نه بدلوم، زما نیکه ورته ویلو چې کوم ماته زما پلار ایښودی. قال ابن المسیب وی فما زالت بین الحزونة بعد، د دې نه بعد د اوسه پورې همیشه دپاره په موږ باندې څه حزن غمونه دغه را باندې را روان دي، دا سختیانې. نو دا نوی مسلمان شوی صحابي د ته پاته نه وه داسې هغه وخت کې چې لکه د نوم اثر په انسان باندې کېدی شي، نو نوم یې بدل نه کړو. ما ته چې نیکه کوم نوم ایښودی دی په خاندان کې دی، نو هغه نوم به مې. نو سعد ابن مسیب وایي چې همیشه لپاره وسم زمونږ د حکومت او د غاټو خلکو قبیلو د طرف نه، سلطانانو د طرف نه په موږ باندې سختی ده. دا د هغه نوم اثر یې نه بیا په خاندان کې چلیږي. علماو له هم پکار دي، خلکو له هم پکار دي چې داسې نومونه بدل کړي. وعن ابي وهب الجشمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسماء الانبياء، نومونه ږدئ په نومونو د انبیاو باندې. واحب الاسماء الى الله، خوښ نومونه الى الله الله ته عبد الله و عبد الرحمن دي. واصدقها حارس وهمام واقبحها حرب ومره، او رشتونی نمونه حارس و همام دی، حمام خوا، او بد نمونه قبیح نمونه حرب او مره دی. حرب جنگ تاوی. نمونه بدلوی رواه ابو داود، او خخ نمونه خپل خلکو تک دی که د چا په خاندان کې بدل لا بدلوی. ما خپل نوم اوله کې دا نه د عباد الرحمن افاد الله، دا بیا ما په خپل باندې بدل کړل. کله خپوی شوم چې دا څه شی راته خو د سمانو مطلب یې نو ایفاد. نه ایفاد څه نوم دی؟ یو استاد والا خو هغه افاد یفید افادتن افاد باغ وایو، هغه افاد خو دی، نو هغه نوم خو. او دا بیا ما په 8م کلاس کې د سکول بدل کړل دی، د حفظ د ختم نه بعد 2 کاله بعد د حفظ نه بعد، نو بیا عباد الرحمن ته ماړول دی. چاته هیڅ پته هم نشته او هیڅ پته هم ونه لګي. خلک وایي چې که دا اوس موږ بدل کړو، اوله کې د خلکو په نوم باندې بدلول ډېر ګران، خو وروسته بیا شي. اوس هم په کور کې مور او پلار خو حقه شی وایي ایپادو، ځکه د هغوی د خولو نه خو نه لویږي، خو الحمدلله نور چاته پته هم نشته. زما کلاس پیلوګانو ته هم اوس پته نشته چې د ده نوم دغه و. یو دوو ته پته ده، ځکه راسه کلاس کې به یو ځای ناست. نو نوم چې دی په خپله بدلول پکار دي، که کله مشران پې نه پوهېږي نه یې بدلی، او نورو خلکو له غلط نوم چې مطلب یې غلط راځي یا اشتباه پکې د دې باب نه دا مسلې معلومیږي، هغه بدلول پکار دي. واخر دعواهم ان الحمدلله.